سوک پدی سپیر دنیا مړیږي نا یمل ګرونو لزدش زما مسلمانانو ورونو خصوصا د پاکستان نه بهر په نور ملکونو کې اوسیدونکو پښتنو مسلمانانو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې ټیم کې زه د خپل رور خپل دوست خپل ملګري نیاز علي مفتي صاحب دلی چې د مدرسې لپاره کوم ځای خوښ کړی دی د بناتو مدرسه ده، مدرسه عایشه صدیقه للبنات، سید جلال کلی یونین کونسل بارم ډیرې تحصیل تنگی ضلع 400. نو د هغوی د مدرسې په دې ځای کې ولاړ یم او تاسو ته پته ده چې دنیا کې الله پاک نیکۍ هم پیدا کړي، ګناهونه هم پیدا کړي. د امتحان دی د مسلمانانو چې کوم سړی نیک عمل خوښوي او کوم سړی د ګناه نه ځان ساتي. او ګناهونو کې هم واړه او غټ شته، صغیره کبیره. په نیکو کې هم یوه نیکي هم وړه نه ده، خو په خپل منځ کې د یو بل نه وړې او غټې پکې شته. باقي لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکي به وړه نه ګڼي. یو حدیث مبارک کې دا هم راځي چې ته د یو مسلمان سره پرون تندي باندې ملاو شي، دا هم وړه نیکي مه ګڼه، دا هم ډېره لویه نیکي ده. خو بعضې نیکۍ ډېرې لویې دي او بعضې نیکۍ داسې دي چې هغه په ټایم کې وکړي نو بس ختم، هغه نیکي به تاله ولیکلی شي خو نورې مخکې څه اثر نه وي. او بعضې نیکۍ داسې دي چې هغه به ته بیا نه کوې، خو چې هغه نیک عمل وکړي نو د هغې دومره اثرات وي چې یو سړی په قبر کې پروت وي او د قیامته پورې هغه ته د هغې ثواب میلاویږي. دغه نیکۍ ته صدقه جاریه ویلی شي. په دغې نیکو کې یوه لویه نیکي جومات له مدرسې له یا قبرستان له ځمکه ورکول هم دي. نو په هغې کې یوه نیکي د مدرسې دپاره ځمکه، هغه زما ورور زموږ ملګري نیاز علي مفتي صاحب همت کړی دی چې مدرسې له ځمکه ورکوي او د هغې سره سره دا هم یو لویه نیکي ده او د قیامته پورې د دې ثواب میلاویږي چې یو سړی د مدرسې دپاره په ورکړی شوې ځمکه باندې د مدرسې بلډینګ جوړ کړي. نو ټولو مسلمانانو ته پښتنو ته او ټولو مسلمانانو ته دا درخواست دی، کوم چې پاکستان کې دننه دي حلال رزق ګټي او نیک عمل کول غواړي، الله پاک موږ ټولو له دا جذبې را نصیب کړي. او کوم چې د پاکستان نه بهر هم دي، په نورو ملکونو کې دي او د مسافرۍ ژوند تېروي، نو هغوی هم د خپلو بچو لپاره یو قسم له د حلال رزق د ګټلو په نیت تللي دي. خو څنګه چې د دنیا د خوراک د څښاک د بچو د کور د تعلیم وغیره موږ فکر کوو، نو داسې په آخرت کې بیا د جنت د نعمتونو او د دوزخ نه د بچ کېدو فکر هم پکار دی. او یوازې ځان له نه د ټولې دنیا انسانانو له پکار دی. نو د هغې یو شکل دام دی چې مدرسه جوړه شي او د مدرسې په بلډینګ کې یو سړی پیسې ولګوي او د هغې تعمیر کې یو سړی کار وکړي. نو د هغې دپاره دا یو ښایسته موقع ده چې په دې مدرسه کې انشاءالله څومره مسلمانان څونه امداد کولی شي. د نیاز علي مفتي صاحب نمبر به انشاءالله مسلمانانو ته میلاو شي رونو ته، او د هغوی نه علاوه چې نور داسې کوم ملګري د دوی چې د هغوی په واسطې سره امداد کېږي، نو هر مسلمان له پکار دي چې د دې معلوماتو کې چې دا کوم ځای دی، سید جلال کلی دی، تحصیل تنګي دی او یونین کونسل بارم ډیری دی، ضلع 400 ده. نو چې دلته په دې مدرسه کې د خپل وس مطابق امداد وکړي او ځان له صدقه جاریه برابر کړي. یو حدیث مبارک وایم نو خبره ختمو. د مسند احمد حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي وی موقف ساعت فی سبیل الله، د الله په لار کې لږ ساعت تیرول، یعنی 25 منټه نیمه ګنټه تیرول، دا د لیلة القدر چې دا کومه مبارکه د روژې د میاشتې شپه ده چې یوه شپه د 1000 میاشتو نه افضله ده. نو دغې شپې په بیت الله شریف کې د بیت الله شریف د مکې مکرمې اوسیدونکی سړی چې دا ټوله شپه د حجر اسود مخې ته عبادت وکړي، د هغې نه زیات ثواب د الله په لار کې 25 منټه نیمه ګنټه تېرونکو ته میلاویږي. نو طالب علمان یا جنکۍ طالباتې چې د خپلو استادانو مخې ته نیمه ګنټه 20 منټه 25 منټه سبق ته کښېني، نو د هغې نه پکې ډېر اجر میلاویږي. دلته به په دې مدرسه کې په سلونو طالبات وي، هغوی به د خپلو معلماتو مخې ته کښېني او سبقونه به وایي، په ګنټو به ناست وي، قرآن به وایي، حدیث مبارکه به وایي. یو ماشومه به دغه ثواب ځان له ګټي او د ټولو ماشومانو طالباتو جنکو دغه ثوابونه چې راټول کړي، نو چې چا مدرسې تعمیر کې حصه واخیستله هغوی ته به په ځان له د هغې ټولو برابر اجر او ثواب میلاویږي. ډېر لوی اجر دی، ډېر لوی ثواب دی. الله پاک دې په پاکستان کې دننه هم مسلمانانو ته توفیق ور نصیب کړي او کم چې مسافر زموږ رونه دي، الله پاک دې د هغې ټولو رونو دغه د مسافرۍ ژوند په خیر په عافیت سره ختم کړي. الله پاک دې په خپل وطن کې د حلال رزق ثواب وکړي. خو د هغوی دپاره هم پکار دی الله دې موږ ټولو له
توفیق را نصیب کړي چې په دې مدرسه کې مونږ امداد وکړو ان شاء الله. خوله وچلو د دې لپاره ژبه استعمال کو، بل چاته وایو، په خپل د لاس او خپل خدمت پکې وکړو. محترم مسلمانانو، دا مونږ زه تقریبا کم 2 کاناله زه د مدرسې ته موقف کړی سم اغستی دی. او ټولو مسلمانانو خاص کر بالخصوص د کلي علاقې د بارمډیري سیمې چې کم خلک دي دغه مسلمانان او بیا چې د دې علاقې کم خلک بار مسافر دي، د هغوی په خدمت کې دغه عرض دی چې هر یو انسان د خپل وس مناسب په دې کې څوک د لاس په خدمت کولی شي، او که څوک لږ وي او که ډېر خو اصل کې اخلاص پکار دی. نو دا کار خو به اسیم کېږي، خو چې زمونږ او ستاسو مال جان په دې کې استعمال شي. نو ټولو مسلمانانو ته، ټولو مسافرو ته، بالخصوص د کلي علاقې خلکو ته، سید جلال کلی بارمډیري چې کومه سیمه کومه علاقه ده، د ټولو مسلمانانو ته زموږ دغه درخواست دی چې موږ کوم دا کار شروع کړی دی. آبادي هر چا ته پته ده چې ګراني ده، او آبادي نن سبا ګران کار دی. انشاءالله کېږي به، الله به دا کار اسیم کوي. خو چې زموږ او ستاسو مال او زموږ ستاسو هغه سعی کوشش کوو چې چا خپل وس نه کېږي څه ورسره نه وي، بل ته وینا وکړي، بل ملګري ته وینا وکړي، کېدای شي د دوی په وینا باندې یو ملګری تعاون وکړي او چې هغوی ته څومره اجر او ثواب میلاویږي. نو الدال علی الخیر کفاعله، هغومره اجر او ثواب به دې کس ته هم میلاویږي چا چې کوم سعی او کوم کوشش کړی و. نو بس ټولو مسلمانانو ته همدغه درخواست دی انشاءالله چې دوی پکې د وس مناسب ده وکړي، او نور د دې اجر او ثواب په دنیا کې څوک نشي ورکولی، نه موږ ورکولی شو. د دې اجر او ثواب او د دې بدله به الله ورکوي انشاءالله. او دا د دوی دپاره صدقه جاریه ده، دا د دوی د آخرت ذخیره ده. بس چې څومره تعاون یې وکړو په لږو په ډېرو، د دې هغه د عوضونه به الله په دنیا کې هم ورکوي، او په آخرت کې تر مرګ نه پس او تر قیامته پورې به انشاءالله د دې اجر او ثواب دوی ته میلاویږي. جزاک الله احسن الجزا. قاري صاحب، تاسو موبایل نمبر له خپل ووایئ که تاسو سودا پته کوي. حاجي زما موبایل نمبر 0302 97 76 871. د دې نه علاوه بینک نمبر هم شته د اکاونټ، کو هغه ضرورت و انشاءالله هغه به مې ځان سره د کو یا د ملګري سره رابطه وکړي، شیر افضل صاحب. نو که څوک ځان ښودل نه غواړي، دا ځای دی بس چې څوک بلاک، څوک شګه، څوک رټ، څوک خښته څه اخیستل غواړي، سیمټ، شګه، هر یو څیز لګي راځي دې ځای ورته معلوم دی. د عنبر قلعه سکول خواته ځای دی، بس دلته د دغه څیز اړوي او الله ته د خپل ځان ښکاره کوي. نو انشاءالله چې هغه اجر او ثواب به ول الله په خپله باندې ورکوي د هغې برکت. نو موږ له پکار ده چې موږ د الله تعالی کورونه ښایسته کړو، الله تعالی به موږ ښایسته کړي. تاسو زموږ په شا باندې ګورئ، بالکل هغه بنیاد هم نه دی شوی، دغه څه چا شګې مګې وغیره سره وړي دي، خو لیکن د هغې دپاره د سیمټو ضرورت دی، نور د امداد ضرورت دی چې موږ دا ځایونه د الله تعالی کورونه آباد کړي، د الله تعالی به زموږ کورونه آباد کړي. نو موږ راشو او تاسو چې کوم دی قاري صاحب محترم خپل نمبر هم ویلی، هم په دغه نمبرو سره رابطه وکړي. او ځینې کسان که دا خبره کوي چې آیا دا ځای موږ لیدل غواړو، نو بالکل په خپله دې راشي. ضلع 410 تحصیلي تنګې کوز برمډیرې په دغه علاقه باندې په خپله راشي، رابطه دې وکړي. رابطې نمبر تاسو سره چې کوم هغوی قاري صاحب محترم وویلې، هم په دغې رابطه وکړي او په خپله راشي، اندازې په خپله باندې ویني.